د الله دپاره به معافي کوو، د الله دپاره به معافي کوو. نو ما محترمو پروس کال الله بل کال چې ما صورت یوسف وی جمع غونته و، دوره مې یاد دي د جمع موسمو. نو دا صورت یوسف چې وی دې ځای له موږ رالو نو ما یو مطالبه کړې وه، یو مطالبه مې کړې وه او د هغه مطالبې ریزلټ موږ ته میلاو شو. الحمدلله د هغه مطالبې ریزلټ موږ ته میلاو شو. داسې خلکو یو بل سر روغې کړې وې که نه چې څو کاله د یو بل په دورشل باندې نوتلي، سکرونه د یو پلار او د یو مور نه پیدا د یو بل په دورشل باندې نوتلي، سکه خویندې د یو بابا د یو مور نه پیدا یو بل کر نه وتلی. پوهېږئ که نه مور او زوی چې یو بل سره دشمنی وي، لور او مور یو بل سره دشمنی وي، خواښ او انګور یو بل سره دشمنی وي، خو چې کومه ورځ باندې موږ دا سبق ووی او ما مطالبه وکړه ملګرو نه نو الحمدلله په هغه مطالبه باندې ډېر لوی تبدیلي راغلی وه. نو نن یو ځلې زه بیا د الله دپاره د الله د کلام مخې ده، د الله دپاره د الله د کلام مخې ده ستاسو نه د دې خبرې مطالبه کوم. د چا نه به رور خپئ، د چا نه به مور خپئ، د چا نه به خور خپئ، د چا نه به تره خپئ، د چا نه به ماما خپئ، د چا نه به ماسی خپئ، د چا نه به پوپو خپئ، د چا به بل خپګانې گاونډ کوي، چا به گاونډي سره نالګي وي، د چا به رشته دار سره نالګي. راځئ قرآن زموږ نه نن مطالبه کوي او صرف په دې باندې نه کیږي چې درس وشي او موږ حجرې ته راشو نن یې ډېر ښه درس وکړو. دا هېڅ خبره نه ده. جومات کې مشران کینی نن خو ډېر ښکلی صورت یوسف کې خبرې وکړئ، دا هېڅ خبره نه ده. زما وروڼو زموږ مقصد به حلل کېږي چې نن موږ یو فضا جوړه کړو، زموږ مقصد به نن حلل کېږي او الله ته به زموږ قربت هله راځي چې یو فضا جوړه کړو او هغه فضا به دایي، هغه فضا به دایي چې نن هغه خلک چې موږ سره بد کړي دي، هغه خلک چې موږ سره بد کړي دي، که هغه رور دی، که هغه خور ده، که هغه رشته دار دی، که هغه ګاونډي دی، که هغه بل دی او که بل دی، او موږ ووایو چې زه ورسره نن د ښې اعلان کوم ځکه یوسف علیه السلام وروڼو ورسره بد کړي و، هغه ورسره د ښې اعلان وکړو، هغه ورسره د ښې اعلان وکړو. نو زه به ګورم کارګزاري به مخې ته الله راولي، ما ته به کارګزاري وایي. کارګزاري اورول دا یو سنت طریقه ده، خبره باندې پوه شوئ. کارګزاري به الله پاک مخې ته راولي، ما ته به کارګزاري وایي. نن به څوک داسې وي چې اوس په دې سات باندې څنګه د سبق چوټي شي او هغه کس د قرآن د بندولو نه مخکې چې څنګه قرآن مجید بند کړي د هغې نه مخکې د نورو خبرو نه هغه سیده رور کرلړ شي چې رور بس دی، بس الله خبرې. نو موږ څه کوو؟ ډېره مبارکه میاشت ده، ډېره مبارکه میاشت ده. حاجیانو تاسو حج له روان یئ، حاجیانو تاسو الله کره روان یئ. تاسو چې لړ شئ نو په مینا کې، په مزدلفه کې، په عرفات کې به غټ غټ بورډونه لګېدلي، په هغې باندې به یې تاسو ته لیکلي مرحبا مرحبا بضیوف الرحمن، ای د الله میلمنو خیر علی، د الله میلمنو خیر علی. سوره لوی خلک یئ، سوره لوی خلک یئ. که ما ته چا دنیا کې دا ووي چې د وزیر اعظم صاحب میلمه موږ به سوره په جامو کې ځایږو که نه؟ که یو سړي ته چا ووي چې دا د صدر پاکستان میلمه دی نن په جامو کې ځایږي که نه؟ که یو سړي پسې داسې د یو خادی کارډ راغلی د هغه یې داسې خلکو ته نیغ نیغ کوي زه نن د پلانکي صاحب میلمه یم، خلک وایي که نه؟ او حاجیانو وروڼو او د حج عازماتو خویندو تاسو د الله میلمانه یئ، الله کره روان یئ. بس راشئ نن دا ټولې مسلې حل کوي، حل کوي مسلې، ختمې کوي مسلې. ستاسو نه به څوک ناراضه یي، چا نه به تاسو ناراضه یي، هغه دواړو له تاسو ورشئ. پرېږده. ما ته یاد دي مخکې چې به څوک حج له تلل نو د 50 کالو دشمنی به یې ختمولې نه، هله به حج له تلل. د دې حج به یو خپل برکت و. حج له به څوک خلکو به وي نه پلانکې حج له روان دی، دی به اوس معافي کوي. وبه شو داسې زموږ په کلي کې د 50 کالو خفګان ناروانو 50 سال یو بر سره غم خادي، اجره جمعات جدا او د حج په موقع باندې الله غار څه ختم کړو. نو زه تاسو ته دا مینت کوم حاجیانو تاسو حج له روان یئ، 2-3 ورځې ته پاتې دي، چا ته 4-5 ورځې پاتې دي، تاسو به د الله کور ته ځئ، الله کره به ځئ، الله کره به ځئ.
نن اوس چې سبق خلاص شي سوچ به وکئ د چا نه به رور خپئ د چا نه به ماسي خپئ د چا نه به ماما خپئ د چا نه به تره خپئ د چا نه به بوبو خپئ لړ شئ او په خپله پرېوځئ بس زه تاسو له راغلیم منت درته کوم بس خبره ختمه د نن نه بعد به زموږ ستاسو هغه رشتهداري وي چې څنګه وه د نن نه بعد به زموږ ستاسو هغه تعلق وي چې څنګه وو الله دپاره ما معاف کړئ ما معاف کوي بس نن به څوک داسې وکړي ما ته به ریزلټ او روی ګورې ښه ما ته به وایي زما دپاره به یې نه کوي رونو زما دپاره نه الله دپاره دا قرآن مو مخې ته پروت دی الله دپاره بس تاسو هر بنده هر نارینه او زنانه چې سوره دې درس ته ناستي لږ ساعت د خپل ګریوان کې سوچ وکئ څوک خو به د نه چم کې خپئ که نه چا سره خو به داسې د نه لګي او پیزاوي که نه مړه بس اوس چې څنګه سبق ویلی شي بل کار به ني ښه پرسه کال نه بل کال چې ما دا ځای وویه دا خبره مې وکړه او داسې لړمه سبق له روانم نو یو ملګری را روانو او سترګو کې اوښکې وي یاره جي اریان یم وی چې څنګه د سبق بند شو دغه شان مطالبه من کړې وه وی چې څنګه سبق بند شو ان وی 15 کاله بعد دې کې 13 اخترونه هم تیر شو 13 اخترونه لوی وړوکی اختر او دې کې غم او خادم راغلی وي چې ور کړنګله ما وکتېدل وی زما روندار زموږ په کوڅه رادن نه شوه او دې کې مو پسې رور را روان دی وی بس بیا موږ اختیار کې نو نه زما کور والا نه موږ وی یو موږ د جړا یو پیزا وه د جړا یو پیزا وه وی چې ما چې چېرته زما روندار او زما رور او زموږ په درشل راتلل او چېرته زه به ورکره ځم دا بله څنګه چلو څنګه چل دی وی زما عقل منله نه یاره بس یو پیزا الله جوړه کړه یو فیضا الله جوړه کړه داسې یو کور مو چې د طلاقو مسله پکې میس کې راغلی وه د طلاقو رور ته د ریره پرېښودې وه د زوی ښځه او هغه کور م الله پاک جوړ کړی و بس هغوی وي هر څه ختم بس چې څه شوي دي ختم نو زما رونو خویندو او بالخصوص حاجیان د زه کوم چې لږې ورځې بعد به مو الله حاجیان کی نو تاسو د حج سفر باندې روان یئ اوس د دې سبق نه بعد به پاسئ او هغه خلکو کره به لړ شئ چې څوک تاسو نه خفه دي یا تاسو د چا نه خفه یئ ګوره یوسف علیه السلام د رونو نه خفه و ښه رونه دې نو خفه زیاتې چا سره شو دا به نه وایو چې نه زه دې خفه نه یم زه دې خفه یم ما نه خو نه دي خفه نه ته داسې ووایه یوسف علیه السلام د چا نه خفه و د رونو نه پوهېږئ که نه ولې زیاتې خو هغه سره شو او هغه څه وایي لا تثریب علیکم اليوم راځئ مړه راځئ دروازې کلاو دي تاسو سزا خو سزا ده ملامتیا قدرې نشته معاف راځئ نو نن به معافي کوو نن به معافي کوو او تاسو بیا ګورئ چې تاسو ته الله د رحمتونو دروازې څنګه متوجه کېږي نبی علیه السلام فرمایي څوک وایي چې زما رزق دې فراخه شي صله رحمي دې کوي رشتې دې نه کټ کوي رشتې مه کټ کوئ رشتې مه کټ کوئ الله دپاره تاسو دروازې کلاو کوي خیر دی ړه دروازې کلاو کوي خیر دی الله دپاره یو بل سره مړه بس خیر دی بس کوي دي نو هغوی دې کوي که نه موږ به نه کوو بل دې کوي موږ به نه کوو په خبره باندې پوه شوئ بس تی د الله دپاره وکنه الله به تعالی عزت درکړي من تواضع لله رفعه الله څوک چې د الله دپاره ځان کته کړي نه الله یې پوه نو تاسو نن به زوامه خوشقسمته ښځه سړی به هغی چې هغه اوس سبق نه بعد لومبې لړ شي او څوک دې خفه وي هغوی ته وایي چې ماله چای پخه کوي زه تاسو کره چای له رالم خپل کور چای ونیس کړي هغوی کره اوس کړي بیا تاسو ګورئ چې الله څومره عزت درکوي الله څومره عزت درکوي دا سبق چې یو کال یې موږ بل کال ووی ما ته داسې یاد دي زموږ یو مفتي صاحب دی ملګری دی د کلي نوم نالم نږدې ما ته یو 2 ورځې بعد ټلیفون وکړو وی یاره جي الحمدلله د 302 مرګ روغه پې الله وکړه د 302 روغه پې الله وکړه نو نن د روغې ورځ ده نن د روغې ورځ ده نن زموږ نه قرآن د روغې مطالبه کړې ده د روغې ورځ ده وروځئ بس معافي وکړئ الله دپاره معافي وکړئ چې چا سره مو پړه کې خفګان دی ختم بس ختم بس موږ به نن د یوسف علیه السلام اخلاق خپلو د خپل ښکلي پیغمبر اخلاق به خپلو او هغه خفګان به ختمو نو ما ته به ریزلټ او داسې کارګزاري مخې ته راولئ چې زه دې ځای کې ووم چې د نور دپاره عبرت شي ما ته به میسج وکئ په واټساپ باندې رنګ مه کوئ میسج به وکئ چې یاره جي دکه شان چلو زه لاړم دعاګانې به کوو یو بل ته زه به د ډېرې دعاګانې کوم چې الله زموږ د دې قرآن د وجې نه ژوند بدل کړي زموږ ژوند بدل کی خفګانونه ختم گئی
نو ان شاء الله زه به په تمه یم د کارګزارۍ چې څوک به لومبی فیل وکړي او بیا به ما د کارګزاري راولیږي ښه انشاءالله چې بنده ته خو دومره احساس وشي که نه چې زه دا درس کوم نو څه برکات الله پاک نازلوي او د هغې هغه خیر خورېږي زما وروڼو خویندو خپل ژوند بدل کوي ډېرې مبارکې ورځې شپې د حج دي مخې ته لوی اختر را روان دی د ذوالحجې هغه 10 ورځې چې علما وایي چې الله پې قسم کړی دی دا د اعتکاف د شپو ورځو برابر دي هغه را روان دي الله ته متوجه شي بس ته الله دپاره یو بل ته معافي وکوي مړه د قیامت په سبا باندې به خاندئ قبر کې به خوشحاله یي دا هر څه به کوم صرف د دې لپاره چې الله زموږ قبر رڼا کړي د قیامت او حشر او ستند او سخته رانه لرې کړي او جنت ته مو په خوشحالۍ باندې داخل کړي صرف د دې لپاره صرف د دغه د نوم او نهاد دپاره نه چې ما داسې وکړل نه الله دپاره الله دې موږ له توفیق راکړي پکې بند کړه پکې بند قال وی یوسف علیہ السلام لا تسریبا نشترے ملامتیا علیکم بدا سبانی الیوم آدنن رضی یغفر اللہ بخنبو کی اللہ لکم تاسدا وهو ارحم الراحمین اللہ تعالی دے رحم کو ان کے دے رحم کو ان کو نا